و یو سړی هغه په صحرا په ځنګل په دشتو بیابان کې روان وی دې خوا چې زمري ورته وکتل زمری ورپسې روان شو دا سړی هم روان دی زمری هم ورپسې په مزه مزه روان دی چې یاره دې رانیسم دې سړي چې وکتل چې شاته راپسې زمری را روان دی او دې خو ماته غلی غلی کېږي عجز پوله زور ورکړ نه آبادی شته نه اونه شته چې دې به روخیږي چې ویې کتل مخې ته یو کوی دی زه دې کوی ته به ورودانګم او دا زمری به تر کمې پورې دې ځای کې دې چې کله دا زمری لاړ شي د کوی نه به واپس روخیږم چې راغې کوی په سر باندې ودرېده لاندې وکتل کوی شړ دی شړ کوی ته رادانګي چې ویې کتل په کوی کې لاندې تور مار اجدها پرته ده یا خدای پاک شاته خو زمری را روان دی لږ ساعت به راپسې دا زمری راورسي او لاندې په کوی کې اجدها ده څوکم چې ویې کتل نو هغې کوی کې په دې منځ کې واښو کبل واښه پکې دی د کوی کې پاټ کې په هغې پاټ کې خلک لاندې ورکوزیږي سوري پکې دیم په هغې سورو کې لږ راښکته شو او په هغې سورو کې ودرېده او هغه واښې نیولې دي زه لاندې مار دی لاندې م نه کوزېږم بره زمری دی دا زمری به لاړ شي زم به واښې نیولې دي نو چې لږ ویې کتل یو توره مګه ده او یو سپینه مګه ده هغه د واښو په هغې جرړو باندې نښتې ده هغه واښه خوري دې نورم پریشانه چې یا الله بره اجدها بره زمری دی لاندې مار دی او چې کم شی میسره دی په هغې باندې خو تور او سپینه مګه لګېدلې دا د وښو دا جرړې چې وخوري لاندې به درز دی کندې ویښته ځمه او دا مار خو راته ناست دی دا به څه کوم دغې سوچ او فکر کې چې وی کتل هغې وښو کې ډډې ته د شاتو د مچو کبین دی او د شاتو نه ډک دی مچې هم تیتلي دي اوخو خوراک خو میلو شو ګوته یې وله یوړه خولې ته یې کړه خوند یې وکړه بله یې یوړه خولې ته خوند یې وکړه په هغې شاتو باندې شروع کړه په یو لاس باندې هغه واښه نیولي دي او په بل لاس یې په شاتو باندې شروع کړه بره تې زمری میر شو او لاندې ته هغه ماره میر دی اوس سوچو که چې دې سړي ته په سر باندې زمری ولاړ دی لاندې مار ولاړ دی نو دا خو د دغې تورې او سپینې مګې غم وکړه هغه که دا واښه وي خو لاندې تاترین ته به ځې او دغه مار به دې هلاکوي نو د دې سړي به څه حالي سوچو که چې د په شاتو کې خوله ورکړې ده امام غزالی سے وی انسانا دقه مثال ستا دی تم روانې په یو لار باندې او ملک الموت داسې دی لکه چې دې سړي پسې زمری روان دی دغه رنګې تا پسې ملک الموت هم را روان دی د هغې ملک